السلام علیکم. یو کس کیسه کوي چې زما یو ملګری او هغه زمیندار او خپله زمینداري به یې کوله او په هغې باندې به یې خپل کور ساتلو. څنګه چې تاسو ته پته ده د پخوا عیسه په اوبو په پولو باندې یا په پټو باندې جنګونه کیږي او دغه شانته دغه کس هم په اوبخر باندې لانجه راغله، یعنې جنګ پرې راغلو. جنګ یې چا سره په اوبو باندې راغلو. په هغې باندې بل کس ده ته د ښځې کنځلې وکړل او دا ډېر زیات په غوسه کې راغلو او صبر یې ونه کړو. د کور نه یې ماشین د ډزو راواغېستو، هغه کس یې ویشتو. د خپل د عزت یعنې خپل د ښځې کنځل برداشت نه کړ او هغه کس یې ویشتو او مړ کړو او دا بیا د کلي نه وتښتېدو او کډه یې اوچته کړه. په کور کې ځان څخه خپله ښځه یعنې ټوله پیمله یې واخیستل او ځان سره یې بوتله او پولیس په دوی باندې چاپې وهلې او دا یې ګرفتار کړو او دا چې کله ګرفتار کړو او دا یې جیل ته واچولو. د دوی خور او مور دا غوښتل او ده ته جیل ته میلاوېدو ته لاړ شي، یعنې ملاقات ورسره وشي او کله به چې دوی ورغلل نو پولیسان به دوی ډېر سخت تنګول. د دې زنانه نه به کله پولیسو والا پیسې غوښتل او کله به یې ترې څه غوښتل او کله به یې ورته څه ویل. نو په دې ورځو کې یوه ورځ په ملاقات دپاره لاړه نو یو پولیس والا ورته وویلې چې ته موږ ته خپل جسم راکړه نو تا به موږ هله خپل خاوند ته په ملاقات دپاره پرېږدو. عزتمنو د هغه یوه ښځه وه چې د دې په سر باندې د دې خپل خاوند مړی وکړو. عزتمنو زما د دې ویډیو مقصد دا دی، یعنې موږ ته چې څوک کنځلې وکړي یا موږ ته یا خور یاده کړي، موږ ته یا مور یاده کړي یا ښځه یاد، خو موږ په هغې باندې صبر نه کوو او په هغې باندې جګړه وکړو او ځان ته دښمني جوړه کړو. خو تاسو سوچ وکړئ د په هغه کنځلو باندې کس ووژلو، د ده خور، د ده مور، د ده ښځه ټول بې کوره شول او د تاڼو چاکرې یې شروع کړې. عزتمنو تاسو خپله سوچ وکړئ چې هغه کنځلې خو او که دا کار خو، یعنې دوی ته به پولیسانو ویلی چې ته موږ سره جنسي تعلقات ساز کړه بیا به موږ ته خپل خاوند سره ملاقات دپاره پرېږدو. زما د دې ویډیو مقصد همدا دی چې تاسو په ځان کې صبر پیدا کړئ او په وړو خبرو په خلکو سره جګړې مه کوئ، دښمنیانې مه کوئ. امید لرم دوستانو چې تاسو به زموږ همدا ویډیو خوښه شوې وي. دا ویډیو که چېرې ستاسو خوښه شوې وي دا ویډیو ته سره حتما لایک کړئ. که چېرې زموږ چینل ته نوي وئ زموږ د چینل ته سره حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.